रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। केने बच्चों दामखे का से कम मरगरी दी केने जरा बालियों केने शुरू करो शुरू कौम बरामद खुदे PSF दे रोड तो मैं खास मेहरबानी 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 शुरू कौम बरामद खुदे चिलवे बखुन के और मेहरबान दे जमन गटोनो देर ग्रान कदरमन जमन द्रुन मशर हाजी गुलाम अहमद बेलोर से वसरे नास जमात्र जमन फखर जमन मशर आकिल शाह काका बरसरे नास जमन गटोल मशर आओ जमन उस्ताद पशान पपाचा खाने के टुके दले पदे उमरम छह मशर दल तरागले दे जमंगो उस्ताद पमंस के नास्ते नो मंगो तासो टोलो पुख्तनोला दादा यो पैगाम शक्ल दे जमंग मशर अल्लाह के सेहत वर की इलियास बेलोर से जमंग मशर सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह साहब द बेलोर खानदान सबाउन द पेखवर खार यौनव स्तोरे और अगियार और तूफान समर बेलोर बीबी फसेजना समर बीबी सरा सोबाड़ियान ला तूफान सोबाड़ियान ला खुदासु ये तूफान कर अल्लाह खैर जमन देर मोहतरम अवामी नेशनल पार्टी द UK यूनाइटेड किंगडम मोहतरम सदर से ब्याज हमारोर लास्ट पर पकावे चदे लकपलारे प्रेखोदो निकसर रागले दे जमन रोर लगोल में कहते ना बोल जरूरी नहीं करना यार शाबाश बेलोर लास्ट पर लोग पकावे जमारोर अरसलान खान जमा मशर जमारोर मलिक तारिक साहब जमारोर और दाजी से नपाते इंशाअल्लाह जमन सबाउन कोशिश में फेंकू अजीम देव दमे लना वर्गो जिसे तश दमे की बलकार है उनको
زمن خور سنا بیبی زمن د سٹی محترم صدر صاحب او داغه د کابینه مرګري او زمن د سٹی پخوانه محترم صدر صاحب او ماته مخامخ د پیښور ضلع محترم صدر صاحب د پیښور سٹی د هر کوټ نه راغلي درنو مشرانو سپینګیرو همزولورونو زما خویندو او زما بچو د ټولو نه اول خو زه په دې موقع من لویږم حقیقت دا دی چې دا څه مشران زموږ عقیدتمند مشران د عقیدې مشرانو او د پیښور ښار دا مینا ما بل روز جلسه کې مو وی کاش چې هغه مشران نن په دې موقع به چې د دې خپل ورونو دا مینا چې نن د خدای بخلی او ان شاء الله دا زمون ایمان دی چې شهیدان خدای بخی او بیا قامی شهیدان دا به خدای بخی د خدای بخلی شهید بشیر بلور صاحب دون کال تیریدون پسم بشیر خان کچرتا آوره نو پختانو هر کال د تیر کال نه په ګڼ تعداد کې راغونډېږي او تا یادوي نن چې زه ستاسو مینه او ستاسو عقیده خپلو هغې مشرانو هغې شهیدانو سره وینم نو ستاسو دا جوش ستاسو دا عزم او ستاسو دا جذبه موږ لم همت راکوي او موږ به درته یو وارې بیا دوراوو په دې خاوره جنګ د امن او د تشدد نور یو جنګ نشته موږ د امن خلک یو موږ خپل قام له مینه غواړو ورورولي غواړو ژوند غواړو رڼاګانې غواړو امن غواړو او دلته زما په سر د بمونو سوداګران ناست دي هغې سوداګانې کوي یو وارې بیا یې ورته دوراوم د بشیر خان هغه الفاظ چې د پښتنو سینې به ختمې نه شي د خودکشو جیکټې ختمې دي ختمې به شي او ختم شوي دي لکه گزاره به را سره کې ګرانو وروڼو موږ پښتانه په دې موقع فخر کوو او نن چې کوم حالات اینو نو دا موقع د فخر دا د فخر وا او د فخر بوي چې په دې خاوره د بشیر بلور شهید پشان د هارون بلور شهید پشان د میاں مشتاق شهید پشان د علمزیب شهید پشان پسونو پسرگاو پختانه او چې د دې خاورې د دغې تشدد او د دغې جنګ راغی نو سوچ وکړئ کو نن زما او ستاسو په شان یو ګوند یا خدای چې ما او تاسو له کوم مشران راکړي داسې مشران په افغانستان کې موجود وي نو دا افغانستان به هیڅ چرې همداسې دا طالبانو نه وانخلي سوچ وکړئ دې خبرې ته او دا تمه دې مونه کي
من هر ځای وایو من ته غدار وطن ویل کیږي من باندې نور الزامونه لګول کیږي خو کو د دې خاورې یا د دې وطن حقیقي وارث دی نو هغه د باچا خان قافله او د خدای خدمتګار اولاد دی ځکه چې کو ضرورت راغلی موږ د دې خاورې دپاره خپل د سرونو د زارونو نظرانې کړي دي نورې خبرې خو لرې کوه او دا موږ د خپلو مشرانو ښولې دي دا موږ د خپلو مشرانو نه زده کړل دا موږ ته دین وښول مذهب وښول چې مرګ یو ځل دی مرګ به یو ځل راځي او د هغې اختیارمند الله دی نو انشاءالله ښه په غیرت او ښه په پښتو به دغه یو ځل مرو د روزانه مرو والا انشاءالله دا پښتانه نه دي هغه نور پښتانه به یو نور او واضح دی د ټولې نړۍ او د ټولې دنیا ته چې ګوره تیارو قوتونه ډارک فورسز چې انګریز څه ته وایي خو د دې د سبا دپاره په خپل سوچ او په خپل فکر کې د پښتون قوم د پښتنو بچو او د پښتنې خاورې دپاره تیارې راوړي نو دا د یاد ساتي چې تش په پېښور کې دا د په زرګاو خلک په بشیر بلور باندې قدر کوي عزت یې کوي خیرات تحسین ورته پیش کوي او په دې جذبه روزي چې کو د بشیر خان پشان زمن سینو او سر باندې کار کیږي نو د خپل قام او د خپل خاورې نه سل ځله داسې سینې او داسې سرونه قربان ګران وروڼو نن من په یو تاریخي موقع راغونډ یو د بشیر خان کلیزه په خپل ځای یو ډېر لوی حیثیت او تاریخ لري خو دا موږ چې په کوم مشن روان یو دا موږ چې کوم عمل او کوم کردار دی نو دا موږ ته د همدغې مشرانو نه پاتې دی نن یو ماحول دی زه سمر بیبي د سټي صدر صاحب او د سټي ټول ټیم ته سلام پیش کوم تاسو چې بل ورځ کوم عزت پاټیلا مالا د خپلو مشرانو له ورکړو نو د هغې دنیا ګواهي کوي او زه د ټولو نشنلیانو د اړخه پېښور ته زنده‌باد وایم ټولو درته زنده‌باد وایم او جلسه چې خلکو لیدلې ده نو صوباړی خو هسې هم تباه و اوس خو بیخي تباه دی خو ما داسې خبر شوم او ما داسې واورېدل چې اوس د نورو حربو د لاندې کوشش کوي چې الیکشن د سبوټاج کی زه باید چې د باچا خان بابا د عدم
تشدد د نظریې پیروکار یم خو زه دې وخت تاسو ته چې کومه خبره کوم دا ستاسو دپاره هدایت دی او د دې ټولو دپاره یو اعلان دی دلته چې دا څومره افسران ما نه پرې نوم هېرېږي یو کمیشنر زما په خیال د پېښور دی چې کوم بلیم کېږي نوم ته یې مه ګورئ نوم یې څه شي خو په دې پېښور نه واله تر د پونیر او د باجوړه پورې او بیا د پېښور نه واله تر د ډی ای خان او د بنو پورې څونه سرکاري ملازمین کو هغه کمشنر دی کو هغه ډي سي دی کو هغه اسسټنټ کمشنران دي کو هغه د پولیس افسران دي زمونږ د پښتنو تمه دا ده چې تاسو د سرکار ملازم نه یې تاسو سرکاري ملازم یې دې کې فرق دی تاسو چې سرکاري ملازم یې نو تاسو د عوامو ملازم یې تاسو له چې سرکار کومه تنخواه درکوي هغه تنخواه د دې عوامو نه د ټیکس په صورت کې وځي په نورو صورتونو کې دې وځي لہذا په 19 دسمبر هر سرکاری افسر دے آغا کردار ادا کی کم چې د پاکستان آئین او د عوامو مینډیټ په خوښه کو موږ پوه شو چې هغه بیا کمشنر نه کنه چې د دې کمشنر هغه چیف سیکرټري دی ولې نه او چیف سیکرټري نه چې هر یو دی ولې نه زه درته بیخي اجازت در کوم لاس هم خلاص د الیکشن نه پس به ورسره بیا کوو کم سړی کو زما د مینډیټ په پټولو کې کم انسان یا کم افسر کو زما د مینډیټ په پټولو کې لاره کې مخې له راغې زه بیا د ولی خان سیاسي جانشین یم او زه په هغه په دې پې کړی یم چې لیونی سپی په کلمو نه تښتي کاڼي ته به لاس کې کاڼي ته به لاس کوو او څه اصل به در باندې دغه ټټولې په سوري وتړي فری اینڈ فیر الیکشن غواړو د عوامو مینډیټ غواړو او عوامو زیاتر خپله فیصله کړې ده که څوک هم په لاره کې زموږ مخې له راځي نو څنګه سرې مچۍ یې کو نه په دې یخنیانو کې خو هغه نورو سرو مچو نه هغه دم وځي هغې نه ماکوان جوړ شي تاسو څنګه چل دی سرې مکمل سرې چې کوم کس درله مخې له درغی دا د پښتو میدان دی هر څه پکې جایز دي بیا به یې په سبا کې بل اخري وخت دی نن زه په دې وخت نه ضایع کوم چې زه دې تاسو ته ووایم چې عوامي نیشنل پارټۍ پېښور له څه کړي دغه تاسو کور په کور کلي په کلي کوڅه په کوڅه خلک خبر دي او تاسو ویناګانې وکړه چې عوامي نیشنل پارټۍ پېښور له څه کړي دي ما سره پوره لیست دی د پېښور پلان عوامي نیشنل پارټي واحد پارټي ده چې د الیکشن نه مخکې پیش کړی د خپل کام ته
او انشاءالله کو پښتنو موقع راکړه نو هغه پلان به په خوره یقیني کوو. اوس ګرانو وروڼو په دې اخري وخت کې زه یو دوه خبرې د دې وخت مناسبت سره کوم. یو خو ډېر انحصار چې په ایجنټانو باندې تاسو ټول ملګري د نن نه کار یا سبا نه کار یا کوم کړي ډېره ښه ده یا کو درته پاتې چې هغه کار ضروري وکړي. دا یاد ساتئ چې نیمه خواري دا ټول وخت او نیمه خواري د الیکشن ورځ هغه ورځې پورې تاسو مکمل خواري وکړه کوئ، خو هغه ورځې ته ځان بالکل تیار وساتئ او ایجنټان به هغه ایجنټان کینی کم چې دا زمونږ ماشاءالله کو سپینګیري دي او کو ځوانان دي چې هغې د ایجنټۍ په هر رخ پیږي او په هره خبره بیا درته وایم ایجنټانو ته موږ به هم تپوس کوو، موږ به هم په شا ولاړ یو، دننه چې سم کېږي مخه به یې نیسئ تر اخري سیکنډ پورې به دننه یې او هر ایجنټ ته دا یاد وساتي چې فارم 45 په هر ایجنټ. रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें.